دلته یو ښار دی مخه وته هغې کې د مسلمانانو میله لګي په کال کې دې ورته حج وي. نو دا مسلمانان هغه میلې له رایي او چې دې میلې له راځي نو په دغه لباس کې راځي. د انګریزان خو د میلو شوقیان دي. امام دې خاوند وایي چې ځو نه دا میلې د مسلمانانو دا میله لیل به وایي راته وایي چې ښه دی هلته سړي غیر مسلم نه پرېږدي کافر واقعي د مکې حرم حدودو ته چې کله رانږدې شي هلته به بوی لګونې په عربۍ کې هم لیکلي او په انګریزۍ کې هم لیکلي چې مسلمان به په دې لاره کافر راته وایي کافر نه ما ورته وایي چې موږ څوک څه پېژني چې موږ الله او جل نه وایو ایمانات زه خو لاړ به چې سیل به وکړو یا راوینې ونه څوک جیل ته خو نه بولي واپس به راځو بیا خو داسې کار کوو چې د دې په شان جامې پیدا کوو که څوک منافق وایي زما خاوند د هغه حاجیانو په شان څادرونه واچوي ما هم د هغه حاجیانو په شان رومال او سر وتړله سپینې جامې مې واچولې ټکسي مو نیوه چې مکې ته مکې ته په لاره راغلو چیکینګ والا په موږ روی نه شو مکې ته ورسېږي هلک والا د برطانیې نه او د فرانس نه ولا انګلینډ نه او د امریکې نه مسلمانان دا دي انګریزي وایي په ژبه خو پته نه شي لګولی افریقې و مختلفو ملکونو خلک به ووینې مختلفې ژبې وایي چې مکې ته ورسېدو چا نه تپوس کوو نه څوک شکیان نشي خلک روان وو نو په یو جومات ورځه موږ هم ورپسې جومات کې پرانډو کې یو نه بلې ته دوی ځي موږ به لاندې یو میدان کې دا خلک بوځېدل موږ ورغلو چې کوچ هم کستل نو یو ټوټه ده او تو څادر پې پروت غلاف موږ یو غاړې ته ودرېږو تماشه کوو چې دا میله خو میله په دې ډول چې کوي یو اوبه دي یو سیلاب دی یو ابشار دی یو چینې دی او ځنګل دی دوکانونه دی او بازار دی او خرید و فروخت دی او ټلې خدای دا خلک خو دې جومات نه راغلل او دې میدان کې دا ټوټه ده هغوی نه تاوې زه هم یو غاړې ته ودرېدم زما د خاوند هم یو غاړې ته ودرېد خلک لګیا دي چغې وایي بوډا هم تاوېږي ماشوم هم تاوېږي یو خان هم تاوېږي یو غریب هم دې کوټه کې به څه شي چې قبر دی څه دي دا خلک تا ښایي یاره وایي چې دې کوټې ته ما کتل او زما د خاوند کتل دا غریده ښځه چې مې کتل دې کوټې ته به دې کوټې به ما یوه سر بیت الله شي ګورم وایي داسې سر یې راباسدی کړو چې زما د سترګې ځان ته بالکل نه دی او دا ګانا مې د هلک یې راستو داسې حالات بدلېدل لکه انسان باندې چې اثر وشي او د سترګو نه اوښکې راوړي په اختیاره د دې کوټې زمکې نه لره د دې کوټې لویوالی به د دې کوټې حقانیت مې له راغی اوښکې روانې دي وایي ما وی دې خاوند ته ګورم تپوس ته کوم چې دا په ما څه چلو زما خو د زړه دنیا بدله شي ما زه خو بل څه محسوسوم خو چې مخ اړوم مې دونه سکت پېښې چې مخ مې نه شو په زور مې نه شو په دې کوټې ته ګورم ژاړم او تا اشتاپ را درولو د زړه نه او دا کوټه رښتونې په جنې ساعت اوښتې وبې داسې په زور مې دا پخ دې خاوند ته راغواړو وایي چې دې خاوند ته مې وبدل دې بجاړې د ما نه مو کېږي ته نه وایي ما په دې ډلا کې دې خاوند ویې سړیه څه محسوس دی وایي ما ته وایي ښځې ته څه محسوس دی وایي ما چې زما خو دغه دنیا بدله ده وایي چې زما هم دغه دنیا بدله دا خو رښتونی کوټه دی دا دین خو ما ته رښتونی ښیي د اسلام خو ما ته رښتونی دا کوټه خو موږ نه ته زه به یله لکه مقناطیس چې ځان ته اوس ته خو کوټه نه دا خو څه بل څه شی دی ته خو سانوارات دي او برکت او تجلیات مطلق کا ته څه دي سړیه صبر کوي خلک خفه کېږي نو دا دین قبلول غواړه دا کوټه موږ ته اشارې راشي دین قبلول او زما مړه داسې وایي یو سړی روان و د هلکه په انګریزۍ پوهېږي بل یو باندې چې کوو زه په انګلیش په انګریزۍ بچې چاته غږ مه کوه موږ کافر یو
عیسایان دلته د بیت الله راته ځان ته راکاږي او دا بیت الله راته چیرې وایي اسلام مسلماني موږ په غوږونو دومره پړاو ټکاره مړه کې دی لکې او تاسو ته خو تور غلاب ښکاري او توره پرده ښکاري موږ ته بل څه ښکاري موږ ته رڼاګانې و انوارات او تجلیات ښکاري د خدای خاطر کرام مسلمانان سره مجال وغواړه یا خو ځانه خبره موږ د کلمې شهادت وخواه کلمې راته څه دي پرېږدو کلمې شهادت په قضا کې الله ایمان ښځه وایي ما او خاوند په ټوله دنیا کې به داسې څوک پیدا نه کړي موږ ته الله صرف او صرف د بیت الله شریف په کتو ایمان را نصیب کړی ځکه خو الله فيه آیات بینات مقام خو موږ بیت الله ته په سچ نظرونه کسان موږ بیت الله ته په سچ نظرونه موږ خو چې بیت الله له ځو هلو چې کوم دی بیت الله نه تاویږم ښه طواف کومه تا ته هم دوا کومه ښه ریاکاري او د کس ته به دې لاس بیت کړی او ترخ به دې کړی او دوا به نه کړې شکل به دې جوړ کړی او تصویر به دانله وباسې دلته به یې راولېږي بیا تا ته هم دوا همدغې باندې بیا په څه جمع نه کتل موږ بیت الله سره صرف دنیا غواړو خیرت نه غواړو زه عمرې له دې لازم چې کاروبار مې خراب دی جلته جواب کړ کاروبار ټیک پریشانی د فی الحال څه پریشانی راغلي تدوین نوکری نیسته چې ونه سوال وکړم چې نوکري شوی نو دې له ځو بس کارخانه یوه ده چې دوه جوړې کومه غیله الله سره منهم من يرهو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلق منه دې بیت الله سره بعضې خلک تریا غواړي ور به یې کوم خوا آخرت کې به یې څه ومنهم من ينهور ربنا آتنا في الدنيا حسنه څنګه دی فی الاخره بعضې خلک دنیا هم غواړي آخرت دنیا غوښتل منع نه دي خو اصل شی خو دنیا نه ده اصل څه شی دی اخرت هلته به دواړه نیت خالص هیله مه ده ځمکه غواړم او بنګله او کارخانه غواړم او پریشاني ته دا به ختمېږي الله دلته شته دعا دلته هم قبلېږي هلته دې له لاړ شه چې یو لک مزدور هلته پیدا کېږي دلته نه پیدا الله خو دلته دعا خو دلته غني بپاد رسول الله مبارک فرمایي غني مش به دعا خدای قبلوي دعا قبلېدو فقط هلته قبلېږي دا نه چې نه قبلېږي که صرف ټوله خدای نه توغل چې دې کې دعا قبلېږي خو که صرف دعا ده دلته شپې پاسه تهجد ته دعا وکړه بانک چې ویلې کېږي دعا قبلېږي د بانک او د اقامت دوه وخت پاس قبلېږي روژه دې ونیوله نو دعا خو هلته قبلېږي هلته هغه شي له لاړ شي چې دلته نشته هلته یو لاک دا نیت هلته طواف شته دلته نشته دا نیت هلته عمره شته دلته نشته دا نیت هلته صفا منځ کې پنډه شته دلته نشته دا نیت هلته حجر اسود شته دلته نشته دا نیت هلته مقام ابراهیم هلته میزاب رحمت شته د هغې لاندې شته دلته نشته دا نیت هلته د الله رضا لره هلته لاړ شه چې الله خوشحاله دا د بیت الله د ټول اسلام یو مرکز دی او د اتفاق مرکز دی ګوره الله خو اینما تولو فثم وجه الله که ته هر طرف ته مخکې نو الله تعالی هر طرف ته دی د الله رحمت هر طرف ته دی د الله قدرت هر طرف ته لیکن بیا هم الله وایي چې نه مونځ کوئ نو ټول به بیت الله ته مخ چې تفریقه او فرق ختم شي او ټول په یو وحدت او په یو نقطه متفق شي دویم په مخ د ځمکه چې لومبی کور پیدا دی نو قرآن شریف کې الله فرمایي هغه بیت الله شریف ځمکه چې کله چې الله پاک پیدا کړه او فرشتې یې په دې ځمکه کې مقرر کړې نو هغې فرشتو الله ته درخواست وخواست چې الله بره موږ په اسمانونو کې یو نو موږ به په اسمان کې بیت المعمور کې عبادت په ځمکه کې به موږ کوم ځای عبادت مخ به کوم طرف ته تا ته ګرځو نو الله په جنت کې د زمرودو په یو کاڼي کې یو کوټه وله زمرودو کې یو کوټه وه د زمرودو کاڼی چې نه هغې کې پیوند ونه پکې ټانکه وه وی دا الله ورته وی دا شته
او زه درته یو ځای ښیم هلته یې ولګوئ بس دغه ستاسو د عبادت مرکز دی. نو الله ورته مکه شریفه وښوله چې کوم ځای اوس بیت الله شریف نو هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله حقه ځای کې کېښود. نو فرشتو به عبادت کوه. بیا چې پیریان الله په مخ د ځمکه پیدا کړه نو هغې کې لګیا و خپل عبادت کا. او چې پیریانو کله فساد شروع کړ نو الله هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله اوچت جنت ته او بیا چې کله الله پاک حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی او د هغه بیبي حضرت حوا علیه السلام دا په جده کې راکوش او آدم علیه السلام په سریلنکا اوس هملته یو غر دی او د هغه غر په سر کې آدم علیه السلام د خلی نشان ټوله دنیا ځي د هغې غر ته پیاده خیږي د مزل دی پکې او هلته کې ګوتم بدھ والا وایي دا ملک خو د هغې دی دا د ګوتم بدھ قدامت فدا لیکن دا دروغ دی ځکه 6.5 فوټه کم و 20 انچونه دا قدم دی نو دا د ګوتم بدھ نشي کېدی ګوتم بدھ خو ډېر شوی د هغه خو ټول وجود و تقریبا 6.5 فوټه نو قدم 6.5 او د آدم علیه السلام قدم دومره لکه د هغه 3.5 ګزه پلن او 10 ګزه ژور نو چې 3.5 ګزه پلن او 10 ګزه وزدي نو قدم نو هغه سریلاس کې راکوش او هوا دا په جده کې نو دواړه یو بل پسې ګرځېدل نو د عرفات په میدان کې خدای یو بل سره میلاو او په مزدلفه کې یو بل ته نږدې شو نو الله پاک آدم علیه السلام ته دغه ځای وښود چې دې ځای کې کور جوړ کړه د عبادت نو هغه پکې جوړ بیا د آدم علیه السلام نه پس وخت په وخت جوړ شوی بنا بیت رب العرش 10 ففزع ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق وصی قریش قبل زین جرهم وعبد الاله ابن الزبیر بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم شاعر لس د دې شمیرل شوی نو اخیری کې بیا د حضور پاک ابراهیم علیه السلام بیا جوړ کړ اسماعیل علیه السلام وسره او د ابراهیم علیه السلام نه پس هم څو ځله جوړ شوی خو د حضور پاک مبارک په زمانه کې بیا جوړ او حجر اسود الله د پیغمبر علیه السلام مبارک کو لاس ورغی بیا د هغې نه پس نبي علیه السلام یو ارمان کړی یعنې وایي زړه مې غواړي چې دا بیت الله شریف وکړم او دې کې 3 ترمیمه وکړم یو دروازې اوچته ده چې دا دروازې د یوې خله راوله او دویمه دروازه پکې جوړه کړم چې په یو خله ونه ولګو بله بدلوله پسې او دریم د هغې سیسه د حسین ورته وایي چې دا پکې راتګ او هسې نه د خلکو په اړه کې څه شبهې شکونه پیدا نشي نو نه روانو نو بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د ارمان په انداز جوړ او بیا چې عبدالله ابن زبیر کله حجاج ابن یوسف شهید کا نو هغه د عبدالله ابن زبیر د لاس بیت الله روان او په زړه نقشه بیا وروسته د ترک یو بادشاه سلطان موراس چوبکتګین هغه بیا اخر کې بیا جوړ کړی نو اوس هماغه د سلطان موراس چوبکتګین د زمانې بیت الله شریف ته او سعودي حکومت پکې لږ پوخوالی راوستی پشتۍ ورته جوړې کړې او تیږو باندې یې والا څرخوالی دي چې کلک شي دننه پکې ټینونه لګولې دي د سرو زرو دروازې ورته جوړه کړې د سرو زرو ناوې والا جوړه کړې د ریخمو غلاف په کال بدلی او 2 چته یې جوړ کړی او دننه پکې دروازه جوړه کړې ده د دوی نه چته او د پاره او چپاره نو قرآن شریف کې رونو د جهاد صفتو کې او الله د لمسی صفتو کې او الله ورته برکتي وایي یقینا د برکت شی نه الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس لومبي کور چې الله پاک د خلکو د عبادت لپاره مقرر کړی نو هغه للذي لبکه هغه دی په مکه مکرمه
فيه آیات بینات په دې کې د قدرت او د الله د معرفت د الله د وجود د وحدانیت کاره نښې پرتې چې سړی هلته یولی شي او وګوري نو سړي ته د خدای لوی طاقت او قدرت را مخکې شي او د انسان په زړه کې د خدای مینه نوره مهم او زیاته شي. قسم د بیت الله مبارک دومره د برکت مبارکن او تعالی د برکت یو مونځ چې دلته کې اول ته کې څومره فرق چې دلته یو لږ مونځونه وکړې او د بیت الله په خوا کې یو مونځ وکړې نو برابر لږ مونځونه دلته څوک ونیسي او چې بیت الله ته ګورې نو ثواب زیپټ شل رحمتونه در باندې ورېږي او چې ورته مخامخ ناستې او یا پاسې او مونځ ورته کې نو څلوېښت رحمتونه در باندې ورېږي او چې طواف ته کې یو شپېته رحمتونه در باندې ورېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شپږ شلې رحمتونه پرې راوري او شپېته په طواف والا، څلوېښت چې څوک ورته مونځ کوي او شل چې څوک ورته هسې زه اکثر ملګرو ته ویم دلته هغه عبادت وکړئ چې کوم عبادت که پاکستان کې په خپل کلي کې نه شی کوي اوس شی کوي طواف بل ځای نه کېږي دلته کېږي طوافونه مونځ ورته وکړئ هسې ورته زوری توکې ثواب او که توکې او چې بیا طواف ته کې او تاویږي نو زنانه به م اینې چې هغې ته تاویږي نارینه به م وینې چې هغې ته تاویږي فقیران به م وینې چې هغې ته تاویږي مالدار به م ته تاویږي بادشاه به م ته تاویږي غریب به م ته تاویږي بیمار به م ته تاویږي که حتمه خب ته تاویږي تون او سپین به م ته تاویږي عربي او عجمي به م ته تاویږي او ټول به خدای ته چغې وایي او جاري براري مسلمان خو الله ته دی محتاج نو چې دلته ګناه وکړي دلته لاړ شي او خدای ته چغې وچوي نو الله پاک یې معاف. یو بزرګ خبره کوي وایي د بیت الله نه تاوېدم طواف مې کوه وایي یو سړي ما سره طواف کوه هغه وایي لبیک دا لبیک چې سړی احرام وتړي نو چې بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو هغه لبیک ختم شي لیکن که هسې څوک طواف کوي او د لبیک ورد کوي نو دا خیر یو ذکر دی لبیک الله ته خپله حاضري لګی نو یې لبیک نو چې ده به وایي لبیک وایي غیبي اواز به ورته راغی چې لا ستا دا لبیک قبول نه ده نو دا بزرګ دی خو نیک سړی وایي د تا شب تاوز دودې خو دې پیش نو سړي ته یې ویې ورورې وایي ته یو اواز اورئ څه دلته هغه وی اورو وی څه اواز اورئ او ته تا څه ووایې وی ما خو دا واورېدل چې ته وایې لبیک د بره نه درته اواز راځي چې لا دا لبیک نه دی کولی نه دی منځ وی او دا اواز زه مه اورم نو دا بزرګ هغې سړي ته وایي وی ته چې دا لبیک چغې وایې خدای پاک ته یې او دې دپاره یې وایي چې خدای دې له قبول او الله درته وایي نه دی قبول زمونږ خو پته تګي قبلې به یو تمنا او به یو آرزو په ارمان لګیا یي نو تا ته خو که هغه وس کوي چې نه ستا د لبیک نه دی محبوب نو ځان بیا ولې کړی سړی ورته څه وایي وی یو ټیک خبره دی خو زه ډېر ګناهګار ما ډېره ګناه کړې ده دې د خدای در نه راغلی یم دې کور له ما ته بل در نه معلوم ما وی دا د خدای در دی دا هغه در دی چې دلته ټول پیغمبران خدای ته تو شوي پیغمبر په عمر کې لوی شخصیت په مخلوق کې خدای ته نیازدین او ډېر ګران او محتاج بیا الله دلته پیغمبران تو شوي دي آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او د دې بیت الله نه رسول الله مبارک تو شوي او د مدینې نه والا څو ځله راغلی دی او دی ښکل کړی دی او دې کې حجر اسود دی دا د خدای د عزت نښه ده
نو ما بهر ګناه کړې ده او تا درد یې دې له راغلی یم خدای ته چغې وهم چې الله ما معاف کړه او دلته مې نه معافېږي راته ویله نه معاف پرېږده نه معاف نو ملګري ته راته بل د دې نه ښه در وښایه هلته ورپسې ځه ما ته خو دغه معلوم ته بل پرېږدم نه الله نه غواړم معافي بل در وښایه چې بل خوا لاړ شه بس که قبلۍ که نه قبلۍ زه ورته چغې وهم که دې نه پس دري وښایه هلته ورپسې ځه ما خو دا لیدلی دی چې دا ټکي ووایي نو چې ده د دې نه پس وی لبیک نو دوه ځله به ول اواز راته لبیک لبیک ابول دی ستا ولې وروڼه دا یو خو خپل ځان الله ته محتاجه ګڼه چې زه خدای ته هر طرف ته چې ورځم وله خپله عاجزي ګڼه خدای لوی ګڼه په دې الله خوشحالي نو قسم په خدای هلته چې سړی ته وي ټیک ته بعضې خلک نن سبا بدېږي ما نمایشي عمرې لرې شوي نمایشي عمرې څه ته وایي د نوم دپاره هلته لاړ شي دې دپاره چې نه عمره زه ورته نمایشي عمره وي او خلکو ته ووایي طواف چې به روان وي موبایل به راووایه هلکه طواف کومه ښه زه د دفتر یې لو خلکو ته خپل عبادت ښه او ځان ته نن سبا ویډیو کیمرې مخامخ ویډیو طواف کوي او خلکو ته ښایي چې دا دی زه لګیا یم نو چې ته خلکو ته خپل عبادت او ریاکاري کې او په بیت الله کې ګناه کې او د هغه ځای نه ویډیو کیمره ځان ته مخامخ کې نو هر څه دې اومبو ته وغورځو نو رښتیا ووایه د خدای لپاره شوه که نمایشي شوه نو خدای دې موږ تاسو د نمایشي عمرو نه وساتي موږ هم ډېر خلک تصویرونه داسې نیک چې دلته راشم وایي تا خو هلته ناست وي د هغه ځای دپاره دا چا سهار هم ماته یو سړي په موبایل کې تصویر راوویست دا ګوره یو ځای کې ناست وې او دا دلته کې روژه ماتې کې او دا خدای موږ هم نه پرېږدي چې دا نه خبرې ورته څه یې ورکړ نو لګیا دي طواف کې صاحبه چغې به وایي او لګیا یم او تا دوا کوم ډېر مې قسم په خدای ولیدلی قسم مې درته وکړی د جمعې ورځ د ممبر ناست دی چې بل له به موبایل ورکړي او لاس یې د لاس ته اوچست دوا نه کوي لاس یې اوچت کړي بیت الله یې شا کړي یا ورته مخ کړي او د بل له موبایل ورکړي ما له تصویرو ماسوینو نو ګوره دوا نه کوي خو د قسطنو د لاسو دې راکړ رښتیا ووایه خدای به پرې خفه کېږي او به وجالېږي او یاد کې دا نه م ښې خلکو ته د دوا او د بیت الله په خوا کې دا له نقشې نو دا نمایشي عمرې ورته ځه عمره هغه ده چې خالص د الله د رضا لپاره خدای د رضا لپاره دی نمایشي مه کوئ چې ما 3 عمرې وکړه ما 4 وکړه نورو 5 وکړه او نمایشي مه کوئ چې خلکو ته وایې بس ما خپل د اعتکاف وکړه او ما خپل ریا به نه کوه یو نیک سړی دی په کوټه لګیا دی عبادت تلاوت د قرآن شریف کوي د قرآن شریف تلاوت په لاره خلک روان و د ده د زړه کې راغلل چې دا خلک خو روان دي ورې که دا تلاوت په زوره کړم چې دوی یې واوري چې پته ورته ولګي چې دی خو تلاوت نو په خشته اواز یې تلاوت مخکې روت خشته اواز نه کوسې اواز او په خشته اواز یې تلاوت شروع کړو چې دا خلک یې واوره خلک هم ودرېدل چې هلکه ډېر ښکلی اواز یې دی دا تلاوت چې نو چې خلک لاړل بیا اواز یې تلاوت یې چې خپل سبق یې خلاص کړ ختم یې وکړه بیا نو ده شو خوب یې ولید نو خوب کې الله درله خپل عمل خواو نو دا تلاوت یې نو هغه چې تلاوت راغی نو چې هغه کوم ځای د اواز په زوره کړی و د هغې ثواب نه و د باقي و نو دوی ورته وایي چې الله ما خو قرآن شریف ټول ستا دپاره ختم کړی دی نو د دې نورو ثواب تا دې ثواب پکې نشته دا خالي دی یا نور دې ماله که دا د دې لپاره چې خلک یې واوري ماله دې نه دی کړی دا د خدای دا کړ حضرت ابو هریره
رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک د کوټې مبارکې سره خوا کې ناست دا د نبی علیه السلام نزدې صحابي دی او د حضور پاک شیخ الحدیث دی د حدیث استاد یو سړی ولا راغی وی ابو هریره ما ته به یو حدیث داسې وی چې تا د رسول الله مبارک بل اورېدلی د بل چا واسطه پکې نه تا دې اورېدلي او بیا تا په خپله پې ځان هم پوه کړي په خبره پوهېدل هم ځان ضروري دی او بیا دې یاد کړي نو چې دی ورته وویې نو حضرت ابو هریره یو چغه کړه او بېهوشه راپرېښه نه چې دی ورته وویې نو حضرت ابو هریره ورته څه وایي او ما یو حدیث د حضور پاک نه مخامخ اورېدلی زما او د هغه منځ کې بل څوک بیا مې پې ځان هم پوه کړی او یاد کړی مې هم دی یو چغې واز دی چې هوش کې راغی نو بیا هغه سړي ته وایي ملګري یو حدیث اورېده پاک نه اورېده ځان مې پوه کړی یاد کړی مې هم دی او مخ په مخ دې دقه ځای اورېدلی و زما او د هغه په منځ کې بل څه هم نه و بیا چغه کړه بېهوشه شو نو په درېیم ځل چې په هوش کې راغی نو بیا وویې او خلکو یې څړلی د خدای په اند سړی دی د څه د قوس ته خو دا څه خبره ده وایي ما د رسول الله مبارک نه یو حدیث اورېدلی څه هغه ناست و 200 دا هلته مې ته اورېدی مې یاد کړی دی او مې پې ځان پوه کړی دی 3 ځله بېهوشه نو په 4م ځل وایي ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدی من مې پې ځان پوه کړی دی یاد کړی مې هم دی و دا چې حضور پاک وفرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی ځان سره وهامه الله به ورته وایي بنده وایه که نه ما خو تاله ډېر ښکلی وجود ته څه دې کړی دی به ورته وایي الله ما کمال کړی دی ما هغه کار کړی دی چې پروردګاره نن به ترې ډېر ثواب ورکړې ما څه کړي ما جهاد وکړه ستا په لار تر دې حده پورې چې ځان مې شهید کړه ستا په لار کې او رښتیا ووایه دې نه غټه قرباني بله نه شي کېدی دا ووایي نو الله به ورته وایي کذبته دروغ دې ووایې نو چې الله وایي دروغ دې ووایې نو ټولې فرښتې به ورته وایي که درته دروغ دې ووایي فرښتې به وله تا دې دپاره دا جهاد نه دی کړی دا ځان دې دې له نه دی شهید کړی چې زما دپاره دی دا دې دپاره چې خلک وایي فلان جریون اعلان کې ډېر زبردست بهادر دا خو د خپلې بهادرۍ دپاره ما خو دې نه دي کړی نو چې څه له دې کړي دي هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دې دنیا کې وګټلی خلکو ته ته چې پیر بهادر ډېر پهلوان دغې له دې کړي دي هغه نوم دې تا وګټه دلته څه دي قرینی ما قدمت ماله چې د څه مخکې ایري وښه اشاره هغو ته هغې له کړي و هغه دې نوم دې وګټ دلته هېڅ هم نشته الله فرشتو ته حکم وکړي سپېمو کې ورته زنځیر واچوي مخې ته مال مې درکړی و که نه څه دې کړي الله تا ته پته نشته صدقې مې هزار خیراتونه مې کړي صدقه مې کړې خیرات مې وکړو مال مې دربولی مثلا زه مثال درکړم جومات پې جوړ کړ دا مې وکړ لاره غریب سره امداد مال مې ولګاو ها جومات الله به ورته وایي ضبط دروغ دې ووایي چې الله وایي دروغ دې ټولې فرښتې وایي دروغ دې الله به وفرمایي چې دا دې دې کړي چې خلک وایي فلان وایي جواد وایي دلته راته ودرېږه ها وکړو دوا موږ دوا ته ودرېږو هلته یې بل ته یې کړي چې تصویر وباسه دلته راته خلک وایي دا هلته دوا په تصویرونه دلته هلته دې تلاوت کوو تصویرونه خو یا خدای نه موږ فرې نه د خدای نه به هم سوال کوو موږ کمزور یو چې الله د ښه عبادت توفیق راله رایي